الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سیرت طیبہ بیان شروع. منگا 13 جمعہ کی ویلو چې کله مسلمانانو حبشي ته هجرت وکړو او کافرانو د هغې د واپس راوستلو د پاره خپل کسان ولیږل، خو هغې په خپل تدبیر اواز کې لګیا هغې په خپل تدبیر کې ناکام شو. نو چې واپس رالل نو ډیر زیات نور مسلمانانو ته دا کافران په غوسه کې او خپل چالونه د اسلام په خلاف او خپل تدبیرونه نور تیز کړل. دغه وخت کې په مکه مکرمه کې ډیر لږ مسلمانان پاتې او دا هغه مسلمانانو چې یا خو خپل د هغې خانداني شرافتو کافرانو ورته ډیر تکلیف نشو رسولی او یا هغې د چا په پناه کې وو، لیکن د دې باوجود هم دغه خلکو خپل اسلام او د هغې اعمال او دعوت دا به پټ ساتل د کافرانو د تکلیفونو د وجې. لیکن نبی علیه السلام کلاو دعوت چلو، برملا دعوت چلو په مجلسونو کې ځان لا په اجتماعاتو کې هغې نبی علیه السلام ته عام خلکو تکلیف نشو ورکولی. د هغې یو وجه خو د نبی علیه السلام خپل وقار او خپل روب، بل د ابو طالب هغه جوار او د هغه پناه وه او بل طرف ته هغې سره د خپل انجام هم یره وه چې هسې نه سبا دی غالب شي بیا به را سره څه کوي، ځکه هغې په شک و شبه کې وو. الله فرمایي چې دی لفي شک مرید، دی په شک کې آیا پیغمبر دی او که نه دی. خو بیا هم بعضې بدبخته هغې داسې وو چې نبی علیه السلام ته تکلیفونه رسولي په دغه وخت. په هغې کې یو عتبه ابن ابو لهب دی، عتبه ابن ابي لهب دی راغی او نبی علیه السلام ته وی دا صورت والنجم اذا هوا نازل شو، نو وی چې زه د دینه انکار کو فدنا فتدلا. دا آیت مطلب دا دی چې الله ځان ته نږدې شو نبی علیه السلام وی زه د دې کفر کوم او انکار کوم. بیا نبی علیه السلام ته بد رد وی او بیا دغه بدبخته نبی علیه السلام کوشش دا وکړه چې نبی علیه السلام په مخ مبارک لاړې توکي، لیکن الله د خپل حبیب د مخ حفاظت وکړه، د لاړې توکړې خو هغه د نبی علیه السلام په مخ باندې رانغلی. نبی علیه السلام
په دغه وخت کې خیرې وکړي او وی فرمایل اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، اے الله د خپل سپونه په دی او سپی مسلط. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا خیرې ورته وکړي دې د دغې نه پس د شام په سفر وتلو د قافلې سره او د خپلو ملګرو سره په یو ځای کې پړاو کړو نو هلته زمری ښکاره شو. چې زمری ښکاره شو نو د سره غم شو او وی چې دا خو جوړ هغه نبی علیه السلام چې ما ته ویلو دا هماغه خبره او چغې شروع کړې وی چې محمد علیه السلام هغه په مکه کې دی خو زه ووجلم. او بیا ملګرو داسې چل وکړه چې دی په مینس کې سملو او ټول خلک ته ګیر چاپېره سملاستل. د شپې همغه زمری راغی ټول خلک یې پرېښودل، دی بالکل په منځ کې په یو یو اړېده او ده ته چې ورسېد نو بس سر یې وله وچقه وویښو، هغه خو مردار شو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته بعضې بدبختو دغه وخت کې تکلیفونه رسول. عقبه ابن ابي معیط دا یو پیرا په حرم کې نبی علیه الصلاة والسلام په سټ مبارک کې صادر واچو او هغه صادر یې راخ که نبی علیه السلام په کونډو راوغورځو. یو پیرا دا قریش په حتیم کې ناستو نو نبی علیه الصلاة والسلام تشریف روړو. چې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف روړو نو دی طواف شروع چې کله د دې په مخه باندې تېرېده نو دی بدرد وی نبی علیه السلام. نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک باندې د هغې آثار رال چې دویم چکر کې بیا هغې ته راورسېد، بیا دی بدرد نبی علیه السلام ته. په دریم چکر کې چې بیا راورسېدل نبی علیه السلام تشریف روړو دغلته نو دی بیا بدرد وی. نو بس نبی علیه الصلاة والسلام دی طرف ته راغی او ورته وفرمایل چې والذي نفسي بیدي، په هغه ذات مې د قسمي د چا په قبضه کې چې زما سا ده، جئتو الیکم بالذبح، زه خو راغلی دې دپاره یم چې تاسو ذبح کوم، تاسو به ذبح کوم. د دې خبرې په هغې باندې دومره یره راله چې هغه کس چې د ټولو نه زیات بدردی وي نبی علیه السلام ته، نو هغه نبی علیه السلام ته وایي چې یا ابوالقاسم ما كنت جهولا، اے ابوالقاسم ته خو ګوره جاهل نه یې، د جاهلانو خبرې مه کوه، داسې یره او روب پرې راغله. بهرحال دا تکلیفونه نبی علیه الصلاة والسلام ته ملاوېدل او دا د تکلیفونو گویا دا اوریز وه د ظلم او د زیاتې دا اوریز وه چې په دې کې د حمزه رضهو د عمر رضهو د اسلام هغه برېښنا وچمکاوې. نو په دې دوران کې د نبی علیه السلام د مسلمانانو الله په دې طریقه مدد وکړو چې حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او دا د نبوت شپږم کال دی، د ذوالحجې میاشت ده. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شو او د هغه د مسلمانېدو قصه داسې وه چې کله نبی علیه السلام د صفا غر خواته و ابو جهل تېرېده چې ویې کته نبی علیه السلام دی. نو نبی علیه السلام ته راغی، اول خو په خولې باندې ډېر بدرد وی نبی علیه السلام ته او بیا یې هغه بدبخت یو کاڼی راواغش او د نبی علیه السلام سر مبارک یې بېویشت. نبی علیه السلام سر مبارک وینې شو، زخمی شو. دا قصه او دا معامله یوې وینځې ولیدله، وینځې دا خبر ولیده. حمزه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه السلام تره دی او دا د نبی علیه الصلاة والسلام رضایی رور هم دی، تقریبا همزولی دی. ښکار لتل او د ښکار نه راته
هغه کمان لینده ور سره په لاس کې وه. هغه وینځې ورته دا ووی د بل چا وینځه وه، د ده وینځه نه وه، چې داسې ستا ورواره سره خو ابوجهل داسې کار. ابوجهل چې کله نبی علیه السلام سر مبارک زخمی کو نو دې نیغ راغی په حرم کې د خپلو ملګرو او سردارانو سره کېناست. نو هلته ناستو چې حمزه رضی الله ته دغې وینځې قصه وکړه، بس هغه نیغ راغی او هغه کمان ورسره و او ابوجهل ته وایي چې ښه ته زما ورواره ته داسې اذیت رسوي، هغه ته یې تکلیف رسولی او هغه کمان یې اوچت که او د سر لیوله راوچ ابوجهل. په دې کې د ابوجهل د قوم چې کم خلک وو هغې را منډه کړي، دې خوا نه د حمزه رضی الله د قوم خلک را منډه کړي. ابوجهل ورته وایي چې نه بس ما د ده ورواره ته تکلیف رسولی و، بس د بدل واغش تاسو څه مه کوئ. حمزه رضی الله بعضې روایتو کې دي چې حمزه رضی الله نیغ راغی نبي علیه السلام ته، لا مسلمان نه و دغه وخت کې. نبي علیه السلام ته وایي چې ای زما ورواره ته خفه کېږه مه، ما ستا بدل واغست. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې زه خو په دې نه خوشحالېږم چې ته زما بدل والې. وایي زما ورواره ته په څه خوشحالېږي؟ وایي زه په دې خوشحالېږم چې ته دا کلمه ووایې. وایي زما ورواره نن به په دې کلمه زه ستا سترګې یخې. نو کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. شروع کې حمزه رضی الله د نبی علیه السلام د محبت د وجې نه کلمه ویلې، خو بیا ورو اسلام په زړه کې راغب شو. نو دا حمزه رضی الله چې وایي د عرب د بهادرو او د غیرتمندو خلکو نه و. چې کله حمزه رضی الله مسلمان شو نو نورو مسلمانانو په دې ډېره خوشحالي وکړه او کافران نور پریشان شو. د حمزه غوندې بهادر سړی هغه مسلمان شو. په دغه میاشت کې په دغه کال د حمزه رضی الله د اسلام نه 3 ورځې پس عمر رضی الله مسلمان شو. دام د هجرت شپږم کال دی عمر رضی الله مسلمان شو. او عام طور خو واقع مشهوره ده چې د نبی علیه السلام قتل پسې را روانو، خدای ورته هدایت نصیب. خو سیرت کتابونه لیکي چې ټول روایات بنده وګوري نو د عمر رضی الله د زړه ته اسلام تدریجاً داسې ورو ورته اسلام کوز شوی دی. وایي ځکه چې دا عمر خو ډېر سمجدار عقلمند سړی و چې دا د مسلمانانو حالات یې کتل، ورځ تر ورځه هغې زیاتېږي مضبوطېږي. او وایي اولنی تخم د عمر رضی الله په زړه کې د اسلام هغه وخت کې پرېوته چې یو شپه دی د کور نه بهر و نو راغی د خانه کعبې په دې پردو کې داسې ورننوت، شپې تېروله. نبي علیه السلام هلته مونځ کو او په مونځ کې سوره الحاقه لوستو. نو عمر رضی الله وایي چې ما په زړه کې وی چې مړه داسې د شاعرانو خبرې دي. قرآن لوسته ما وی چې د شاعرانو خبرې داسې شاعر غوندې دی. نو په دقه صورت کې الفاظ دي، ما چې دا وی په زړه کې مې وی. نو نبی علیه السلام دا آیت دغه وخت کې لوستو چې وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون. دا د شاعر کلام نه دی او تاسو ډېر کم خلک ایمان لري. وی بیا مې په زړه کې وی چې دا خو کاهن دی. نو ورپسې آیت کې دی وما هو بقول کاهن قلیلا ما تشکرون. نو نبی علیه السلام وی چې دا آیت ولوستو چې دا د کاهن کلام نه دی. الله وی تاسو ډېر کم شکر کوئ. سیرت کتاب لیکي رحیق المختوم والا وی دا د عمر په زړه کې د اسلام اډوکې نال شو، اډوکې نوات، خو په دې اډوکې باندې د جهالت د عصبیت هغه پوستکی لا پروت، د عصبیت د ډلې بازۍ. د دې وجې نه لا اوس هم د نبي علیه السلام په دشمنۍ کې د هغه شانتې سرګرم او په دغه دشمنۍ کې یو ورځ یې توره راواغېسته او وایي زما د نبي علیه السلام کار ختمو. را روان دی په لار کې ورته یو کس میلاو شو، ورته وایي څه کې عمر؟ وایي زما نبي علیه السلام علیه بالله شهید کوم ختمومې. ورته وایي ښه
د بنو هاشم نه به ته ژر خلاص شي. هغه وایي ښه داسې ښکاري جوړ تم بې دینه شوی، اول خو ستا کار ختمومه. هغه سره جنګ شروع کړ. هغه ورته عمر اول خو د خپل کور خبر واله که نه، لاړ شه خپل هغه خور خو دې هم مسلمانه شوي. بس دا چې واورېدل نو عمر رضی الله تعالی عنه ډېر په تیزۍ باندې راغی. کور چې د خور ور وډبو، فاطمه یې د خور نومو. نو هلته خباب ابن الارت رضی د عمر د خور او د هغه اوښې ته سوره طه د هغې صحیفه او سفاره پرته ده، هغه ورته لولي. د چې ور وډبو چې هغه وکتل شروع کې عمر دی ډېر پریشان شو. خباب رضی الله زر پټ شو او هغه صحیفه هغه سپاره چې وه په تادې کې بهر پاتې شوه. عمر رضی الله آواز اورېدلو څه د درس آواز د قرآن چې راننوته نو بس هغه اوښي باندې را باندې کړې او ورته ویې دا تاسو څه کول سم لوستل راوایي چې د پاسه پې ناستو خورې چې د خلاصي دپاره راغله هغې له چې یو څپېړه ورکړه داسې نو بس هغې باندې وینې رامات شو. دومره سخته څپېړه. بس هغه هم د عمر خور وه. ورته عمر مونږ په دې وهلې ټکولی شو چې مونږ صحیح دین قبول کړی، نو تا نه چې هر څه کېږي کوه، خو مونږ دې دین لر پرېښودونکي نه یو. عمر زه چې دا حالت ولید خور باندې وینې روانې وې، اخر خور وه لږ یې زړه نرم شو او دلته اوښې م وهلی نو بس وی دا تاسو څه لوستل دا ماله لږ راکړي. دا خبره چې دننه خباب ابن الارت رضی الله واورېده پوه شو چې خدای پاک پې اوس فضل کوي. هغه بهر راووت. دې ورته وی خور ورته وی چې دا زه نشم درکولی، ته ناپاکې اول غسل وکړه. عمر زه غسل وکړه وی دا راته ولولئ. نو هغه د سوره دې کې خباب ابن الارت رضی الله راووته او ورته وی عمر خوش خبري واوره. سور ورځې مخکې نبي علیه السلام دعا کړه چې اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب ام بعمر ابن هشام. ای الله اسلام ته عزت ورکړي په عمر ابن الخطاب یا په عمر ابن هشام. داسې ښکاري چې ستا باره کې دعا قبوله ده. دوی نبي علیه السلام نه مې بوځي. نبي علیه السلام ته روان شو. دغه وخت کې نبي علیه السلام صحابو سره یو کور کې لکه په پټه به هغه د اسلام اشاعت کو. دی چې ورغې دغه وخته پورې لا توره ورسره قشانتي بغیر د نیام نه ده. هم په دې حالت کې چې لاړ چې ورې وډبو چې صحابه راغلل چې ویې کتل نو عمر رضی الله دی او توره ورسره ده او کلاو توره. نو صحابه پریشان شو چې دا دی د څه دپاره راغلی. حمزه رضی الله نبي علیه السلام دننه او دغه وخت کې نبی علیه السلام باندې وحی شروع وه. حمزه رضی الله چې بهر لږ روت ویې کتل صحابه ډلې دي ګڼه ده. وایي څه چل دی؟ وایي چې عمر راغلی او ښکاره توره ورسره ده. هغه وایي کلاو کې ورته ور که دې څه په ښه اراده راغلي خو ډېره ښه ده، که په خراب اراده راغلي نو په دې خپله توره به یې وژنه. په دې کې نبي علیه السلام وحی سلسله ختمه شوه او نبي علیه السلام بهر تشریف روړو په خپله او عمر رضی الله له ورغې او عمر رضی الله دې ګریوان نه داسې ونیو او ورته فرمایي ای عمر لا هغه وخت نه یې راغلی چې ته اسلام قبول کړي او ته د دې انتظار کې چې په تا باندې ذلت او د الله عذاب راشي څنګه چې په ولید ابن مغیره راغلی. دا خبره چې ورته نبي علیه السلام وکړه بس عمر رضی الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عمر رضی الله مسلمان شو او په دې سره صحابه کرامو د خوشحالۍ نه دومره لوی تکبیر وي الله اکبر چې په حرم کې ناستو کافرانو دا په دومره لوی آواز سره تکبیر واورېد نو هغې وایي کیدی شي چې جوړ عمر مسلمان شو. بیا عمر رضی الله خپله قصه کوي چې کله مسلمان شوم نو ما سوچ کو چې دا د ټولو نه زیات تکلیفونه چې چا نبی علیه السلام ته رسولی دي که نه نو زم اول خو هغې ته ورځم ټولو نه زیات تکلیف. نو ورغې ابو جهل ته او ورې ورته وډبو. نور چې به څوک مسلمانان شو
دا کسان داسې وو ابو جهل او دغه رنګې عاص ابن هاشم یو کس و او دغه رنګې جمیل یو کس و. دی به ورته تکلیفونه رسول دا پکې مخکې و په دې کې. نو عمر رضی الله عنه زه هغه کسانو ته ورځم چې نبي علیه السلام صحابو ته ډېر تکلیفونه رسول. نو لار ورې وډبو ابو جهل ته. هغه وایي څوک یې؟ وایي عمر یم. هغه ډېر خوشحاله شو چې څنګه راغلی چې ورې کولاو کو اهلا وسهلا مرحبا یې ورته وایي. ورته وایي څنګه راغلی؟ وایي دې له راغلی یم چې تا ته دا خبر واورم چې ما ایمان راوړی. وی ابو جهل وی قبح الله دې تا برباد کی. ورې بند کو کور ته نور ورته څه ویلی نشو. بیا یو بل کس دی عاص بن هاشم هغه ته لاړ. وی هغه ته لاړم ور مې وډبو چې راووته. وی څه چل دی؟ ما مسلمان شوی ما خبرې بس ور به بند که او کور ته بدن نه لاړ. د دې وجه نه نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه هغه شخصیت و چې هغه په خپله بیا خلکو بسېته ورته وي زه مسلمان چې. دې وجه نه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به فرمایل وی عمر رضی الله عنه چې کله مسلمان شو که نه نو یې مونږ په ښکاره په خانه کعبه کې حلقه لګول شروع مونږ په ښکاره باندې مونږ شروع او په ښکاره باندې مونږ اسلام ته دعوت ورکول شروع. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي. دې دواړو چې کله اسلام وروړو عمر رضی الله او حمزه رضی الله نو د کافرانو روش بیا بدل شو. بیا هغه مخکې چې کومه طریقه وه د اسلام سره نو بیا هغه نه وه زور بیا نه کو. بیا یې څه کول؟ بیا یې مسلمانانو ته لالچونه ورکول شروع او دې ته پیشکشونه ورته شروع کړل چې یاره په دې طریقې سره به دې د خپل کار نه منې شي. نو اول خو د مال او د قسمه قسم پیشکشي دا د کفر لاره ده مختلف. اول سړی دباوی نو چې په دباو باندې ونشي نو بیا څه کوي؟ بیا نورې لارې اختیاري پیشکشونه ورته کوي. نو دا مختلف پیشکشونه شروع کړل. نو یو پیرا عتبه ابن ربیعه دا په حرم کې ناستو د خپلو نورو قریشو سردارانو سره. نو هغې ته وایي چې یاره نبي علیه السلام دی کې تشریف راوړه. چې نبي علیه السلام تشریف راوړه نو دی ورته وایي ورځه منه چې څه خبرې او څه پیشکش ورته وکړم چې هغه قبول کړي او دی د اسلام او دا کار پرېږدي. هغې ورته وایي چې ښه ده که نه ورشه. چې ورغې نو دی ورته وایي چې ګوره یې زما وروره زه تا ته راغلی یم چې زمونږ او ستا ترمنځ چې کوم مسله ده ته زمونږ عقلمندو خلکو ته بېوقوف وې زمونږ خدایانو ته بد رد وې او دغه رنګې کورونو کې جګړې دي اختلافات دي. نو زه تا ته یو څو خبرې پیش کوم چې په هغې کې د کومه خوښه یو قبوله کړه زمونږ او ستا دا قصه به ختمه شي. نبی علیه السلام ورته وایي چې قل یا ابوالولید وایه څه پیشکش دی څه وی؟ هغه ورته وایي اول خدا که ستا مال پکاري که نه مال نو مونږ به دومره مال راجمع کړو ستا دپاره چې ته به اندازه هم نشي کولی خو ته دا خپل کار پرېږده. او که نه سرداري د پکاري نو مونږ به تا خپل سردار جوړ کړو او چې مونږ تا خپل سردار جوړ کړو نو ستا نه بغیر به مونږ هیڅ یو فیصله نه کوو هیڅ یو کار. او که نه بادشاهت ته پکاري مونږ به تا د خپل ټول عربو بادشاه به دې جوړ کړو. او که تا باندې څه بیماري وي نو هم مونږ ته ووایه مونږ به ستا علاج وکړو په تا به ډېرې پیسې ولګو. دا چې کله پیشکشونه ورته هغه وکړل نو نبی علیه السلام ورته د دې په جواب کې سوره حامیم سجدې آیتونه واورو. نبی علیه السلام وفرمایل حامیم تنزیل من رب العالمین
په دې کې چې کله دې ته راورسېد دې آیت ته او دا آیتونه چې نبی علیه السلام دا صورت لسته نو دا عتبه ابن ربیعه داسې حیران دریانو او عربو پوهېدل وایي دا لاسونه یې دواړه شات داسې کړي او ډډه یې لګولې وو داسې حیران اورېده کله چې دې آیت ته نبی علیه السلام ورسېد فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله فرمای خپل حبیب ته چې دا خلق که اعراض وکړي مخ واړئ نو دی بیا ویروه چې څنګه په سمود او په عاد باندې کوم صاعقې و عذابونه نازل شوي داسې به در باندې نازل شي دا آیت چې کله ووی دی دومره ویرېد چې نبي علیه السلام له په خولې باندې لاس کېښود او یار بس نور مه وایي او وایي د دې یرې نه چې هسې نه دا نازل نشي دا چې څه دی وایي نازل نشي بهرحال دی راپاڅېد دا آیتونه اور نورو ته نبي علیه السلام څه وویل د هغې په جواب دا آیتونه یې واورېدل چې راغی چې را روانو نو هغې چې اندازې ته کتل نو خپل منځ کې وایي سړی خو بدل را روان وایي هغه وایي دا عتبه ابن ربیعه دا هغه نه دی چې کم مونږ نه تللی وو دی خو په بل مخ سره را روان بهرحال چې راغی هغې سره کېناست نو هغې ورته وایي څه وشو ده ورته یې ګوره داسې خبره ده ما خو د هغه خبرې واورېدې نه شاعر دی نه کاهن دی نه مجنون دی خو زه درته یو رای در کومه هغه دا ده چې تاسو د ده او د دې باقي عرب ترمنځ نه لرې شئ نو که باقي عرب پې غالب شو هغې به ورسره جنګېږي نو ستاسو مقصود به پخپله حاصل شي او که نه دی غالب شو خو قریشو ستاسو ګټه ده که دی بادشاهي تاسو به هم بادشاهیان یې او ستاسو به عزتي او ستاسو به غلبه دا خبرې چې ورته وکړې نو هغې وی په ده باندې هم جادو کار وکړه وایي د هغه جادو په ده باندې هم کار وکړه دې وجه نه قریش بیا هم نا امیده نه و د خپل میشن کې چې نبی علیه السلام د دې کار نه واړو نو سوچ یې کوو د سردارانو وایي چې دا خو جوړ کیدی شي د نبی علیه السلام خیال دا و چې دا ده ورته کوم پیشکشونه وکړل نو دی یوازې یو کس و نو کیدی شي نبی علیه السلام دا خیال کړي چې دی به یا دا کارونه کولی شي یا نشي کولی نو راځئ چې ټول په ټوله په یو ځای ورته ووایو همدغه پیشکشونه ورته وکړو نو د نبی علیه السلام یقین به راشي نو دی په حرم کې ناستو ټول سرداران د قریشو او په دې کې کس ولیږه نبي علیه السلام پسې نبي علیه السلام ډېر په تیزۍ راغی په دې تمه کې چې کیدی شي دی جوړ مسلمان دي چې راغی نو دی ورته بینهی همغه خبرې وکړې چې کومې خبرې هغه مخکینی کس په یوازې ورته کړی نو او چونکې هغه ته نبی علیه السلام د چې کوم پیشکشونه کړي وو مخکې عتبه نو نبی علیه السلام خو د هغې په جواب کې آیتونه ویلي خو صراحتن دا تصریح خو نه وه کړی چې زه دام نه غواړم نو دې ته دا تمه وه چې یاره دا پیشکش خو ټوکراو کړی نه دی او دی په آیتونو په مقصد پوه شوي نو دی نبی علیه السلام دوباره راوغوښته او دی ورته بیا دا پیشکشونه وکړل نبی علیه السلام ورته بیا وفرمایل صراحتن چې نه خو زه بادشاهي غواړم نه مې مال پکار دی زه خو د الله پیغمبر یم د الله رسول یم الله رالیږلی چې د الله دا پیغام تاسو ته ورسوم نو که تاسو دا پیغام قبول که دنیا و آخرت کې به ستاسو خیر وي که قبول هم نه که بس زه به د الله د فیصلې انتظار کوم چې الله مخکې څه فیصله کوي نو د قریشو دا داوم چې کله ناکام شو نو بیا خپل چال بدل که او بیا یې ښځه مونږ به ستا خبره ومنو خو که چرې دا غرونه دي غیر چاپېره د مکې دا غرونه مونږ نه لرګي او دلته اوبه نشته یو نهر جاري شي مونږ به ستا خبره ومنو نبی علیه السلام ورته مخکینی خبر وکړه زه خو د خدای پیغمبر یم زه د خدای پیغام تاسو ته رسوم دا زما کار نه دی بیا ورته وی ښه ده که یو ملک راشي فرشته راشي او هغه ستا تصدیق کوي تا سره باغونه یو سره او سپینې هم به مونږ ومنو چې ته د خدای پیغمبر یې نبی علیه السلام بیا ورته خبر وکړه چې زه خو دا زما کار نه دی
زه خو د خدای پیغمبر یم، د خدای پیغام تاسو ته رسوم. بیا یې ښځه چې دام نشي کولی، نو دا وکته چې موږ د کوم عذاب نه یری د اسمان یو ټوکړه په موږ باندې نازله کړه. نبی علیه السلام یې دام د الله کار دی، الله به په خپله خوښه کوي، زه خو د خدای پیغمبر یم. بهرحال دی نبی علیه السلام ترنه راپاسېد، تشریف یې وړو. نو ابو جهل د هغې نه پس خلکو ته وایي چې خلکو تاسو واورېدل د نبی علیه السلام خبرې، زمونږ خدایانو کې عیبونه راوباسي او زمونږ خدایانو ته بد رد وایي، اختلافات پیدا کړل. تاسو داسې کار وکړئ بس د دې علاج دا دی چې زه ختموم، او تاسو داسې کار وکړئ زه به یو غټ غټ چې څومره زه اوچتولی شم، دا چې نبی علیه السلام کله په سجده کېږي نه نو دا به ولې زه سر له راواچوم او خبره به ختمه شي. لکه حرم کې به یې مونځ کړو. ابو جهل سبا سحر راغی او دقه شانتې غټ غټ کاڼې راغستې دی او ناست دی د نبي علیه السلام په انتظار کې. نبی علیه السلام چې تشریف روړو او په مونځ باندې ودرېد او چې کله سجدې له لاړ نو دقه د خپل ارادې مطابق ور روان شو. نبی علیه السلام چې ور روان شو، څنګه چې نبی علیه السلام له خواله رسېده نو په دې کې एकदम ویرېد او په شا باندې راغی او رنګ یې تک زیړ شو او یره پې تاری شوه. واپس شو او هغه کاڼې د لاس نه وغورځېد، کاڼې د لاس وغورځېد. خلک ورته راغون شو، قریش سرداران چې تا خو چې څه وي نو خو دې ونه کړل، ته خو واپس شوي. هغه ورته تاسو ته څه پته ده؟ زه چې ور روان شوم یو دومره ډېر لوی اوښ زما مخې ته و چې د هغې دومره غټ سر او دومره غټه خوله وه چې دومره ما په ژوند کې چېرته نه دی لیدی، او د هغې دومره غټ غټ غاښونه چې ما چېرته دومره غټ اوښ نه دی لیدلی، او بس هغې زه خوړم که ور مخکې شوی ومه. نبی علیه السلام ته چې وروسته د ابوجهل دا خبره وکړې شوه، نبی علیه السلام فرمیل دا جبریل و او که چېرې دې مخکې راغلی وی نو هغه به اغستې وي، نیولې به وي، ختم کړی. بهرحال قریشو چې دا د نبی علیه السلام د قتل او د شهادت دا کوششونه کول، نو ابو طالب سره غم پیدا شو. ابو طالب خو ډېر شفیق و. نو بنو هاشم، بنو عبد مناف د نبی علیه السلام خاندان راجمع کو او ورته وی تاسو وینئ خلک د نبی علیه السلام د قتل کوششونه کوي، نو ما سره عهد وکړئ، معاهده وکړئ چې د نبی علیه السلام حفاظت وی. ټولو که کافرانو که مسلمانانو د بني هاشم د بنو عبد مناف هغې عهد وکړو چې موږ به نبي علیه السلام دې ته نه حواله کړو. وی سوا د ابو لهب نه، سوا ابو لهب ترېنه جدا شو چې زه په دې کې نه یم. نو د دې نه پس چې کله دې دا عهد وکړو چې موږ به حفاظت کوو، نو بیا باقي قریشو ورسره مقاطعه کړې ده او بایکاټ یې کړی، په شیب ابي طالب کې بند و. 3 کاله هغه قصه به انشاءالله آینده جمعه کو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، فالبنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى والمغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك.